أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. سورة الأنفال 58 نمبر آیت. پدې 58 نمبر آیت کې د جنگ او د صلح د ذکر کیږي چې د جنگ او د صلح د دوانو شرعي احکام څه دي او د دې سره سره د کفارو په مقابل کې بیا هم د خپل وعده پابند پاتې کېدل د عدل او د انصاف تقاضا د عدل او د انصاف یو نمونه هغه په دې آیت کې ذکر شي. الله تعالی فرمایي وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وإما تخافن كتيريج أي پیغمبره من قوم د عبارت یو قوم کې خیانت د دوکې کولو، یعنی یو قوم سره د جنگي معاهده ده چې موږ به صلح زموږ منځ کې به صلح او جنگ به نه کوو د دومره وخت پورې یا مستقله یا څه وخت پورې. خدا تر ځینې علامات او ځینې اطلاعات نه پته ولګېدله چې دا قوم د دې صلح په نوم باندې خپل ځان تیاروي او دوی غداران خائنان دي د وعدې پابند نه دي. دلته کې خوف چې کم دی هغه خبرې ته ویل کېږي چې کم په دلایلو سره او په شواهدو سره معلومه شوي، شک ته نه ویل کېږي. یعنې که به ځینې دلایلو سره ته پته ولګېدله چې زمونږ دا کومه صلح روانه دا صلح دا غدر دی او په دې ټیم کې دوی ځان تیاروي نقصان جوړوي او د قوم سره د صلح د مخکې نه موجوده ده، نو دې ځین کې بس دوه صورت شو. غدارۍ په صورت کې یو صورت دا ده چې بس د معاهدې پابندي او است معاهده روانه ده او هلته کې ځان تیار کې تاسو سره زبردست زیاتې وکړي. یو خدا طریقه شوه، اسلام خو دې اجازه نه ورکوي چې مسلمان په دې طریقه باندې وولی شي. دویمه طریقه دا ظاهري طریقه دا جوړیږي چې کله دا تر هغوی د غدارۍ پته ولګېده نو هېڅ پې حمله وکړي د مخې سره، شریعت ته دې اجازه هم نه ورکوي. په دې صورت کې ځکه چې هلته د معاهدې لیکل شوي دي نو دا ښکاره غدر دی او غدر په اسلام کې حرام دی، دا خیانت دی. اگر که تا در ځینې شرایطو نه پته هم لګېدل بیا هم پې ته حمله کولی نه شي. دریم صورت دا دی چې ته هغوی ته اطلاع ورکړي چې تاسو د غدارۍ او د خیانتونو نه موږ ته اطلاع میلاو شوې ده، موږ خبر یو تاسو د وعدې پابند خلک نه یې، کم شرایط چې موږ په صلح کې لیکلي تاسو په هغه اصولو باندې چلیږئ نه، لہذا زمونږ او ستاسو منځ کې معاهده ختم. نن نه بعد چې تاسو په موږ باندې لاس بر کېدو هم چې اسره ونه کوي او که زمونږ د باندې لاس بر کېدو موږ هم د باندې اسره نه کوو. نو شریعت دا دریم صورت جاری کړی ده چې دریم صورت باندې به عمل وشي. خدا په دې صورت کې د دې شرایط دا دي چې کله ته یو قوم ته اطلاع ورکړې چې زمونږ او تاسو معاهده ختم، نو به دې اطلاع ورکول به اعلی سواء په برابرۍ باندې وي. یعنی په دې صورت کې چې تا به د هغوی خلاف هېڅ تیاری کړی نه وي، هغوی به ستا خلاف تیاری کړی نه وي، په برابرۍ باندې به اطلاع ورکړي. هغې نه بعد چې ته تیاری کوي هغه تیاری کوي نو بس په برابرۍ باندې به روان یې. د دې مطلب دا ده چې دا داسې کار سړی وکړي چې د صلح په دوران کې ځان تیار کړي او خپل قوت راجمع کړي او د هغې نه بعد اطلاع ورکړي چې معاهده ختم او حمله وکړي. شریعت د دې اجازه قطعا نه ورکړي. اگر که دا حمله بیا د معاهدې د ختمېدو په صورت کې وشوله خو مخکې نه چې کوم تیاری شوی دی هغه تیاری غدر دی، حرام دی، ناجایز دی. په دې وجه باندې نبي علیه السلام صلح باره کې حدیث مبارک دی چې کله تاسو د یو قوم سره صلح او معاهده وشوله، صلح د معاهدې په دوران کې که تاسو د دغه قوم خلاف په نه غوټه سپړئ او نه به غوټه تړئ، یعنی یوه غوټه سپړودل تړل دا هم ناجایز او حرام دی، د خیانت دی، نه شئ کولی تاسو. نو احادیثو کتابونو لکه ابو داود، ترمذي، ابن ماجه داسې نورو کتابونو دې باره کې د معاویه رضی الله تعالی عنه یو واقعه ذکر کړې ده چې معاویه رضی الله عنه د یو قوم سره صلح وشوه د یو وخت پورې، دې وخت پورې به زموږ منځ کې جنګبندي. دغه معاهدې په دوران کې د معاویه رضی الله عنه خیال دا و چې ځان تیارومه، عسکر او سامانونه هر څه جنګي سامانونه بارډر ته نږدې کوم، نو چې کله ټیم پوره شي حمله وپې وکړو. نو هغه ځای نه اسلحې او دغه چانه کې عسکري مجاهدین دا هغه طرف ته روان شو، پیشقدمي شروع شو او د معاهدې دوران دی او د دوی خیال دا دی چې معاهده کې حمله ناجایز ده، خو د معاهدې ختمېدو سره سم به زموږ جنګ شروع کېږي.
په دې منځ کې یو سړی سپینګیری سړی په اسمانه سور دی او د خلکو پر منځ کې رامنډي وهي او ناری وهي او د اواز کې چې الله اکبر وفاء لا غدرا د الله اکبر ناری وهي او د اواز کې چې ګوره وفاداری وکي غداری چونه کوي او دغه حدیث د نبی رسول الله ذکر کو چې نبی رسول الله و چې د موحدی په دوران کې بنه یو ګټه سپړی او نه یو ګټه تړای او تاسو د دومره قوت روان کړی د دشمن خلاف اگر که د دشمن کافر وری نه دی خو اسلام نه دی اجازه نه ورکړي معاویه رضی الله عنه چې کله خبر شو پوری دغه ټول اسباب یې ته واپس کړ دغه عسكر دغه سامانونه خپل ځګن ته واپس کړ او ویل اجازه نه چې زمونږ دا حرکت او پیشقدمی د بغداري کې ولې کړی شو بده باندې من ګورانګار شو دا واقع ابن کثیر رحمه الله په تفسیر سره په تفسیر ابن کثیر کې نقل کړی ده نو په دې ځکه کې رسول هي د جنگ دفعات ذکر کیږي دفعه ذکر کیږي چې تاسو بس طریقه کوي نو اسلام ردی خبر اجازه هم نه ورکوي چې مسلمان دی وهل شي او ردی خبر اجازه هم نه ورکوي چې غداری او خیانت وکړي نو دې په منځ کې دریم صورت ممکن او جایز چې اطلاع ورکول د هغې نه باز ځان تیارول نو الله تعالی فرمایي و اما تخافن که تاسو یریږئ من قوم مبارد یو قوم کې خیانت کولو چې دا به د خپل وعده پابند پاتې نشي او پټه بغداریو کې لکه څنګه چې بنو قریظه بنو نذیر مسلسل دا کار کاوه فانبت الیهم نو وړاندې کدوی ته صلح او وړاندې کدوی ته د وعده ختمول اعلی سواء په برابرۍ باندې په داسې حال کې چې تا تیارې کړل نه ابي تیارې کړل په داسې حال کې ان الله یقین الله تعالی لا يحب الخائنین محبت نه کوي د خیانتګرو خلکو سره نو دا خیانت د دشمن خلاف وشي نام شریعت د اجازه نه ورکړي د مسلمان خلاف خیانت کول قطعا جایز نه شو چې کله د عسکري او جنگي دشمن په مقابله کې هم اسلام د خیانت اجازه نه ورکړي په باب د جهاد کې ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا او ګمان دي نه کې هغه کسان چې کافران دي سبقوا چې دی به بچ پاتې شي د الله د عذاب نه سبقوا اصل کې ان يسبقونا دي چې دی زمونږ نه وړاندې لاړ چې زموږ په لاس ونه رسیږي سبقت وړاندې دوه ته تختې دوه ته ویل کېږي چې کوم ځګنه پورې ستا کنټرول دغه ځګنه سره وړاندې وتښتي وړاندې لاړ شي دغه د سبقو معنا ده وړاندې تک کول تختېدل سره ساده پښتو کې معنا ده بچ کېدل نو هغه کسان د ګمان نه کوي چې کافران دي سبقو چې دی به بچ پاتې شي د الله د عذاب نه وړاندې وتښتي ترقی وګړي وړاندې ولاړ شي اکثر مفسرین لیکلي ده چې دا آیات په هغه کافرانو باب کې نازل شوی دی چې کم کافران د بدر د واقعینه ژوندۍ پاتې شوي ځینې هغه و چې واقع د جنگ ته د واقع ته حاضر شوي سریبو د غون راغلي نو خوښه کې پاتې شوي ځینې ځګنو کې او کافرانو دشمنی لرله خو لیکن بدر جنگ ته حاضر نشو ځینې داسې د بدر جنگ ته راغلي مو خو چې کله د مسلمانانو د روب یې ولید او د هغوی د فتوحات یې ولیدل نو وتښتېدو او بس ځان یې بچ کړ په دغه ټیم کې مړه نشو نو الله تعالی هغه ټول کافرانو ته د بدر د جنگ نه ژوندۍ پاتې شوي دي که جنگ ته حاضر شوي دي او که نه دي حاضر شوي هغې دپاره تخویف او زجر ذکر کوي چې تاسو د الله تعالی د عذاب نه د بچ کېدو نه یې که بدر جنگ کې ژوندۍ پاتې شوي مړه نه شوي نو دا دلیل د دې خبرې نه دی چې اوس د باندې الله لاس نه رسېږي او تاسو به ټول عمر دا کفرونه ظلمونه ناجایز به کوئ او تاسو به بچ پاتې یئ نو وایي داسې خبره نه ده نو الله وی ولا يحسبن الذين ګمان دي نه کې هغه کسان کفرو چې کافران دي سبقو چې دی بچ پاتې شي د الله تعالی د عذاب نه انهم لا يعجزون یقینا دي نشي عجز کول الله لرا الله تعالی عجز کول نشي چې الله به عذاب ورکړي او دی به زور ور شي د الله مخه به ونیسي عذاب باسي پاتې شي نازل بنشي بلکې دې خبره نشته د الله تعالی باندې چا زور نه رسېږي نو که په الحال دوی د جنگ بدر نه ژوندۍ پاتې شو په بل جنگ کې براګیر شي او که په دې دنیا کې ژوندۍ پاتې شو الله تعالی د حکمت په بنیاد باندې ذلیل کول او ژوندۍ پاتې عمر نه شو نو بیا کم از کم د مرګ نه بعد د دوی گرفتارول او نیول دا خو یقیني خبره ده چې الله تعالی به رانیسي سنگینو عذابونو کې به اخته کوي نو بچ کېدل په هیڅ صورت باندې پاتې نه وي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم دې څنګه کې د کافرانو خلاف هغه کافران چې کم مخکې باستر شوی دي یو داسې کافران چې هغه ایمان نه راوړي دویم هغه کافران چې هغه عهد شکن دي د وعده پابند نه دي کله مو سره وعده کیږي نو وعده ماته دي داسې کافران ایمان قطعا نه راوړي او چې کله سره صلح کیږي د صلح پابند نه دي د داسې کفارو سره جنگیدل لازمی خبره ده فرض عین دي
او د جنگ لپاره د مخکې نه تیاری پکار دی. نو مدې څنګه کې دغه خلکو د داسې خلکو خلاف د جنگي تیاری لپاره حکم شوی دی او دا حکم د هر مسلمان لپاره دی. نو الله يعد لهم تیاری وکړي د دوی لپاره مستطاعتم څومره چې وس کیږي من قوة طاقاتنا، یعنی کفارو خلاف د تاسو څومره وس کیږي دومره د قوت پر جمع کولو کې خپل تیاری ونیسئ. د قرآن الفاظ داسې انداز باندې د بیخي عموم پکې د قیامت پورې چې کوم مراحل راځي د ټول پکې اشارتان ذکر شوي دي. اولنۍ خبره دا ده چې الله تعالی وایي د دوی لپاره تیاری وکړئ مستطاعتم څومره چې وس کیږي. نو د مستطاعتم کې د خبرې ته اشاره ده چې د کفارو خلاف تیاری کول د خپل وس ته ګوره چې څومره د وس لاندې ده. ابدي ځین کې ته په دې مکلف نه یې چې د کفارو څومره قوت دی د هغې په برابرۍ به قوت برابرې یا د هغې نه به زیاتېږي مخکې کېږي به او ته به دغه باندې مکلف یې. نو وایي داسې خبره نه ده، ته به دغې نه مکلف، ته به خپل وس باندې مکلف یې چې څومره ته راجمع کولی شي. که بیا د طاقت توازن برابر نه وي نو برابر دی نه، الله تعالی به ستا مرسته کوي، خو ته به د خپله وسه پورې بس تیاری ونیسي. هسې تش لاس جنګونه کول بغیر تیاری نه کول دا ټیک کار نه دی. نو سره تیاری به خامخا کوي د خپله وسه پورې. نو دا مسله به معلومه شوه چې په جنګونو کې توازن شرط نشو، د طاقت توازن پکې لازمي او شرط نشو. یو خبره پکې دا شوه. دویم دا چې تاسو راجمع کوئ خپل طاقت، نو په دې کې دا ونه ویل چې تاسو توري راجمع کوئ او تاسو غشي راجمع کوئ، دا خبره پکې نشته. اصلونه راجمع کوئ، دا اصلونه ذکر پکې شته او د غشو او د تور باس پکې نشته دی. دغه شان نږدې صغري پکې ذکر نشي دغه زمانې مطابق، بلکې د هغې په ځای باندې من قوتن ټکی استعمال شو. قوت هغه طاقت ته ویل کېږي چې د کفارو باندې به تر روب راوستلی شي، هغوی په مغلوب کولی شي، د هغوی د ظلم نه خپل مسلمانان خلاصولی شي. نو دغه قوت چې په څه طریقه هم ته راجمع کړي نو دا ټول قیامته پورې چې څومره مرحلې دا ټولې پکې راځي. په هغه زمانه کې قوت دا و چې جنګي اسونه تورې نیزې زغرې دا پکارېدلې او بیا څه وختونو کې د دې په ځای باندې عام ساده ټوپکې شروع شولې. بیا په دې کې ترقي روانه و، توپونو ته جازونو ته خبره ورسېدله. نو د قیامت پورې څومره جنګي وسایل دي، که توپونه دي، که جازونه دي، که راکټونه دي، دا ټول په دې من قوتن کې دننه داخل دي. نو په دې وجه باندې په دې زمانه کې سړی دعوه وکړي چې یاره د دې جدید اسلحو استعمالول د کفارو خلاف صحیح نه دي، په حدیثو کې نشته دی، نو دا دعوه بر دي یقینا چې باطله د مردود دعوه وي. ځکه الله تعالی من قوتن ویل د طاقت چې په کوم شي کې امتاریدو د کفارو خلاف راجمع کوه. ومن رباط الخيل او تړلو د اسونو. رباط الخيل لدوی رباط د خپل معنی عربی په اصطلاح کې دا مصدر دی او دا خپل دې کې مصدری معنی معنی هم راغلی سمون خوري او په مفعول په معنی معنی هم مصدر سمون خوري. نو عربی اصول دا د کله مصدری لفظ مصدر لفظ په مصدری معنی معنی راځي او کله د مفعول په ځای باندې استعمالېږي. نو کدا په مصدری معنی معنی والی بیا به د شي چې ومر رباط الخيل او تړلو د اسونو، بیا به مطلب دا شي چې تاسو اسونه تړئ او پرانیزئ جنگ لپاره تربیت کوئ. نو په دې وجه مفسرینو کې اکثر مترجم د من رباط الخيل معنی لیکلي د پاللي اسونه، هغه اسونه چې کوم جنگ لپاره تربیت شوي. نو تاسو پاللي اسونه تربیت شوي اسونه چې کوم دین دا راجمع کوي، دا مطلب شو. او کله په معنا د مفعول سره والی نو اله په معنا د مصدر سره والی بیا ورته چې من رباط الخيل تړل د اسونو، یعنی تاسو اسونه راولي او هغه جنگ لپاره تربیت کوي، هغه تړ یو پرانیز د زغلوي جنگي چارونه وکوي چې د جنگ سره آشنا شي. یعنی یا جنگ اسونه تربیت کول، جنگي عسکري سبقونه وتزده کول، او یا دغه تربیت شوی اسونه راجمع کول. دا دوه احتمال پکې شو، د دوه مطلب یو دی، صرف په الفاظو کې په معنا کې به فرق راشي خو مفهوم کې فرق ناراضي، مطلب کې فرق ناراضي. نو من رباط الخيل یا تړل د اسونو تربیت کېدل او یا تړل شوی اسونه پالل شوی اسونه چې تیار بل چا تربیت کړل ته راجمع کړ. نو اوس د دې مقصد بس آیا د اسلام د جنگونو د خونریزۍ قائل له وینا ترحبون به عدو الله وعدوکم، تاسو به یروي په دې باندې دشمن د الله او دشمن تاسو به یروي چې ظلم او د بربریت نه لاس خالی والی. او چې کله ظلم او بربریت پرې خو دو ته اسلام سره دشمنی پرې خو د مسلمانانو سره دشمنی پرې خو دله، نو بیا د هغې سره جنگ کول په اسلام کې اجازه نشته، بیا سره گزاره کېدی شي. لیکن څو پورې چې مسلمانانو باندې لاس پورته کوي د اسلام دپاره رکاوټ او مصیبت دی،
نو په دې ټیمونو کې د خلکو سره جنگ کېدی شي. نو د دې اسلحو سامانونو جمع کول بنیادي مقصد د الله دشمن يرول دي او خپل دشمن چې د مسلمانانو دشمنان دي هغه يرول دي. واخرین نور کسان دي من دونهم چې د دوی نه بغیر دي. دا کوم شته کافران چې تاسو په جنگ کې لګیایي د دې نه علاوه نور دي. نو دا کوم او د کې اولنی چې کوم ذکر شو عدو الله وعدوکم ستاسو دشمنان او د الله تعالی دشمنان د مکی مشرکانو ته او د بنو قریظه او بنو نذیر چې کوم په مدینه منوره کې اوسېدل او کافرانو هغه ډلو ته اشاره ده چې کوم څه دوی ښکاره په ښکاره من یا جنګ روانو یا جنگ بیخي ممکن و نږدې کېدو والا و او دوی سره لین دین او دوی ته معلومات و چې د خلکو سره زموږ دښمني شته، دوی زموږ خلاف ډېرې منصبې لري او ډېر تیاری لري. او بیا د رستنی آیات کې دلاوي واخرین نور کافران دي من دونهم چې دغه موجوده تاسو چې نږدې دي کافرانو نه علاوه نور دي، یعنی د مکی او د مدینې د کافرانو نه علاوه نور لکه روم، فارس، قیصر او کسرا تاسو لوی کافران نور شته دي چې هغه هم تاسو دشمنان دي. کله موجوده کافرانو تاسو مقابله ونه کړله بیا باغوي تیاری نه تاسو خلاف تیاری نه نو چې کوم دوی لماتي ورکړله او دوی په ویرول بدی سره هو باندې بدی قوت باندې او د قانون کفار په خپل معنی ورسته شي جنگ حوصله به ختم شي بیا بر مسلمانانو سره جنگونه نه کوي. الله ولا تعلمونهم تاسو نه پیژنئ، الله يعلمهم الله پیژني. او ما تاسو وړاندې وجداد روم او فارس، قیصر او د کسرا کافران دي مراد دي چې کوم د صحابه کرام په زمانه کې د خلک بیا د علاقه فتح شولې بده من اسلامي نظام قائم شو. وما تنفقوا هغه چې تاسو خرج کوئ من شيء ان هر قسم شينه فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې د خرچې باست زګه چې د الله تعالی د دشمنانو مقابله کې تیارې نیول، اسلحه را جمع کول، اسونه تړل پرانستل یعنی د جنگي سوالیان برابرولي د ټولو کې زبردست پیسې خرچه کیږي. نو بده وجه باندې خرچه اهم ضرورت ته جهاد ته. نو دلته کې د جهاد د فرض جهاد کې د خرچې کولو ترغیب ذکر کیږي. الله وما تنفقوا خرج داسې خرج کوي من شيء د هر قسم شي نه فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې. سبیل الله تعریف یو حدیث مبارک کې د سره نبی علیہ السلام ته تاسو شې دا قتال فی سبیل الله یا جهاد فی سبیل الله څنګه نبی علیہ السلام ورته ویل لتكون کلمۃ الله هي العليا فهو فی سبیل الله. دې د فار جنگ کول، دې د فار قربانانه ورکول چې د الله تعالی نظام غالب شي، نو د فی سبیل الله دی. نو دې وضاحت نه معلومه شو چې کوم ځګنو کې جنگونه د شرعي نظام د نفاذ د فار نه دي، د اسلامي نظام د غلبې د فار او د اسلامي احکامو د نافذولو د فار نه دي. نو دغه جنگونه د سړی فی سبیل الله ویلې نشي اگر که د خلک په خپل باندې مسلمانان ولې نشي، لیکن بیا هم دغه جنگونه فی سبیل الله کې دي نشي. نو په دې وجه د قوم د فار خلک مړ شي، وطني محبت کې ډوب شي، مړ شي. دغه شان نور ډېرې قصې دي باقي سرور کې بیا اوسو کوئی قوم له قرباني ورکړه، سو کوئی وطن له ورکړه او دا شهید دی فی سبیل الله مړ شوی دی. نو فی سبیل الله اخته ویل کېږي لتكون کلمۃ الله هي العليا چې د الله تعالی نظام غالب شي. نو دغه فی سبیل الله د باقی نو باقی په خپل معنی خارج چې د بل غرض د لپاره سکم جنگي دا فی سبیل الله کې نه. نو الله تعالی تاسو چې د الله تعالی په لار کې چې د الله تعالی د نظام د غلبې لپاره دین د ترقۍ لپاره کمی خرچي کوي یوفى الیکم پورا بدل لګي تاسو د هغه بدل دغه اجر او بدله تاسو ته پورا ملایويږي وانتم لا تظلمون تاسو به ظلم نه کیږي.